نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا الآية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والدرد فاكم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه معزز سامعين حضرات نند یو مسئلے وضاحت کول مقصود گڼم ځکه بار بار دغه مسئلے متعلق تپوسونه کیږي هغه مسئله تبرک بآثار صالحین چې آیا د نیکانو انبیاء اولیاء او د نور صالحانو پاکانو په آثار باندې تبرک نیول څنګه دي او دغه مسئلې په ضمن کې یو تپوس چې کېږي هغه دا دی چې آیا د اولیاء و مزارات خواته چې کومه مالګه لګېدلې وي دغه مالګه استعمالول څنګه دي یا د اولیاء الله د مزارات خواته دعاګانې غوښتل څنګه دي او د دې په ضمن کې نور ډېر سوالات د خلکو په ذهن کې راځي او د ټولو تعلق دغه سوالاتو د تبرک بآثار صالحین سره دی او که تبرک بآثار صالحین جائز نشي او ثابت نشي دغه نور مسائل ورسره خود به خود بیا نه ثابتېږي نو تبرک حاصلول برکت حاصلول د انبیاء علیهم السلام په آثارو باندې تبرک حاصلول څنګه دي او په دې مسأله کې چې موږ اول بیانو دلایل د قران کریم نه بیا د احادیث مبارکونه بیا د عام علماء کرامو د امتنا ترتیبوار به ذکر کولی شي اول چې دې مسله باندې موږ آیت ذکر کوو په تور دلیل دا د سورۃ یوسف آیت نمبر 93 شیخ اللہ تبارک و تعالی فرمائی حکایت کې د حضرت یوسف علیہ السلام نه یوسف علیہ السلام په فراق کې د حضرت یعقوب علیہ السلام نظر دسترګو تلو ا پورا واقعا د لوی تفصیل له په مختصر درته وایم چې دغه فراق د یوسف علیه السلام وګت شو او د حضرت یعقوب علیه السلام دسترګو نظر د ډېر حزن او د جړا او د خفګان د وجینا په حضرت یوسف علیه السلام پسې ختم شو کله چې د غرونه د یوسف علیه السلام سره میلاو شو په مصر کې واقعي بیان کړ یوسف علیه السلام ته چې زمونږ د پلار حضرت یعقوب علیہ السلام نظر هغه ختم شوی دی ستا په فراق او ستا په خفګان باندې نو یوسف علیہ السلام ورته فرمایل اذهبوا بقميص هذا وی زما دا قمیص ویسای فالقوه على وجه ابي او دا قمیص مې د پلار په سترګو ورواچوي په مخ باندې یاتی بصیرا
زما د پلار سترګې به برابرې شي نظر به کار شروع کی دا کمیز چې کله حضرت یعقوب علیہ السلام ته ملو شو لا یعقوب علیہ السلام تر رسیدل نه دی چې یعقوب علیہ السلام خپل بچو ته وای ان لا اجد ريح يوسف کما ته نسبت د کما عقلای نه کوي نو زګوره د یوسف علیہ السلام بوې چې کومه محسوسه و کمیس لا په مثال کې راغله نه دی بس الله تبارک وتعالى خپل انبیاء او اولیاء له ناشنا حال ورکړي مولاي روم صاحب د بارے کې نقل کړي یعقوب علیہ السلام بارے کې چاته نه تاسو کو چې حضرت یوسف علیہ السلام تاسو سره نږدې کنعان کې کوئی کې پروت پته نه لګیدا چې چرته دی چې مصر کې دی وې بوې محسوسه ما دومره لري مسافت ده یعقوب علیہ السلام جواب ورکړ چې زموږ انبیاء او اولیاء ناشنا حالات کله الله تعالی د سه حالات ورګي چې د و مسمان نه پر عرش معلا کی نظر لګي او کله د حالات پکې چې کوم ده داسې راشي خپل پیزار د لندن پته نه لګي چې لاندې څه شي وو به شوي او چې دا کمیس راوړې شو او یوسف علیہ السلام دا کمیس او یعقوب علیہ السلام په مخ واچو نظر راغې الله تبارک وتعالى ته شفا ورکړه دا کمیس څنګه د دې آیت کریمه په تفسیر کې مفسرین کرام نقل کوي چې دا کمیس یو کله چې نمرودیانو حضرت ابراهیم علیه السلام ورته ورزو ا کپڑے ته لری کړی او جبرئیل علیه السلام د جنت نه دغه کمیس راوړو او حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورواغستو بیا دغه کمیس د ابراهیم علیه السلام اسحاق علیہ السلام ته پاتې شو بیا اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام ته ورکو او بیا یعقوب علیہ السلام راوغستو فجعله في قصبة من حديد او بل روایت کې راځي من فدوه چې دا وسپنې په یو چمړي کې یا د سپینو زرو په یو چمړي کې باندې وعلقه في عنق يوسف او دغه قمیص د یوسف علیه السلام په غاړه کې واچو نو دی ولې واچو بیا مفسرین کرام لیکي چې دا ته قمیص زکه واچو د یوسف علیه السلام په غاړه کې یوسف علیه السلام ډېر خسته و دې د پاره و تدا واچو په غاړه کې بد نظر و نه لګي په دې آیت کریمه باندې ټول مفسرین لیکلي دي ګورئ دغه قمیص دا د پیغمبرانو علیهم السلام د وجود سره لګیدل هغه برکت ورته دا غوینه حاصل شوی نو چراغ د یعقوب علیه السلام پسترګو باندې واچو شفا او الله تبارک تعالی ورکړه کچرته کې پتبرک د انبیاء باندې او د اولیاء باندې تبرک حاصلول شرک وي نبی دا یو پیغمبر دی دا بل پیغمبر دی بیا تر شرک نسبت کولای شي نشه ورته کولای او تبرک په اثر او د انبیاء او د اولیاء باندې جایز شو د دې آیت کریمه نه استدلال ور باندې کولای شي او دا کمیس چې کوم بعض خلک وي دا د جنت نه راغلو او دا د جنت نه بکې چې کومه دیغه برکت لیدل دي موږ هم ویل جنت نه راغلي دي نیم څوک انکار نه کوي خو په دې باندې قاضي ثنا الله فانی فتی رحمه الله په تفسیری مظهری کې فرمایي په دې باندې چې حضرت مجدد الفسانی سرهندی رحمه الله فرمایي چې ما الله تعالی په کشف کې او خودلا چې دا کمیز دا برکت چوته لګیدل دا د حضرت یوسف علیہ السلام او د دومره انبیاء د وجود سره چلګیدل دغه وجود نو ته برکت راغله او د هغه برکت په وجه باندې د یعقوب علیہ السلام سترګې الله تبارک تعالی جوړې وایي سم به خبر باندې کوي تفصیل باندې ګډیر د خو مختصر سره وخت مختصر یو آیت دا شو په استدلال او په دغه آیت باندې چې تاسو بیا راوړل تفسیر در منصور خازن جلد نمبر 2 صفحه 554 بغوی جلد 2 صفحه 376 تفسیر نصبی جلد 1 صفحه 544 روح البیان جلد 4 صفحه نمبر 404 تفسیر مظهری جلد 4 صفحه 57 ټول دغه خبره کړې ده چې دا تعویذ لیکل شوی د
دغه تغنه جوړ کړی شوی د قمیص نه، د قمیص د کم ځای راغلی او په څه طریقه دغه تفسیر چې ما کوم ذکر کو دا د ټولو تفسیرونو نقل کړي په دغه ځای باندې. دویمه آیت کریمه چې په دې خبره مسله باندې موږ پېښ کوو هغه دغه آیت کریمه ده چې وقال لهم نبيهم ان آیه ملکه ان یاتیکم التابوت فيه سکینة من ربکم وبقیة مما ترک آل موسی وهارون. دا آیت کریمه مسله دا پکې بیانېږي چې الله تبارک تعالی فرمایي چې دغه قومیانو ته نبی د دې ویله چې بولانه بادشاہ په پتاسو باندې مشري او تابوت پر راځي، هغه تابوت کې بچ کمه سکینه او آرام د الله تبارک تعالی طرفه، او دغه تابوت کې با د موسی علیه السلام او د هارون علیه السلام بقیه شیزونه پراته. دغه بقیه شیزونه څه شی وو؟ نو په دغه آیت باندې تفسیر قرطبی جلد نمبر 3 صفحه 237، تفسیر نصبی جلد 1 صفحه 128، تفسیر ابن کثیر جلد 1 صفحه 599 باندې لیکي، او ساوی جلد 1 صفحه 184 باندې چې بدی کې د موسی علیه السلام پړې پرتی وي او دغه رنګ د موسی علیه السلام پټکې پکې وو او د تورات شریف پکې څه ټوټې پرتی وي او د هارون علیه السلام هغه پړې او پټکې ورکې پراته. نو پړې دي او پټکې دي او عصوا شریف کوم چې همسا و د موسی علیه السلام او د تورات شریف هغه بازي الواح هغه په دغه صندوق کې دنه پراته وو. په شوي دغه صندوق کې دا سيزونه پراته. نو کدا همسا و هم د موسی علیه السلام سره لګېدلې ده، هغه نو ته برکت دی. کپټکې هم د موسی علیه السلام سره لګېدلې ده، هغه نه برکت دی. کفنی هم د هغه سره لګېدلې ده، هغه نو ته برکت حاصل شوی دی. اوس په دې باندې برکت حاصل کړي ده کنه ده حاصل کړي. په دغه آیت باندې امام رازی په تفسیر کبیر کې لیکلي، امام جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه په تفسیر جلالین کې لیکلي، مظهری په تفسیر مظهری کې لیکي، امام بغوی تفسیر بغوی کې ورول بیان خازن ټول لیکلي دي چې دغه کسانو ته چې دا کم تابوت راغی او دوی به د چا سره جنگ راغی، دا تابوت په د ځان نه مخې ته کېښودلو، واذا حضروا القتال قدموه بين ايديهم، دا تابوت په مخې ته کېښودلو، يستفتحون به على عدوهم، او د دې تابوت په برکت باندې به طلب د فتح د الله نه کاوه چې الله مونږ ته د دې تابوت کې چې د دنه سپراته دي د دې په برکت باندې فتح راکړي، الله به فتح ورکوله، الله به فتح ورکوله. د تابوت کې سپراته او د انبیاء علیه السلام سره چې کوم سيزونو نسبت راغله او هغه شی نو سره پراته او دیو په پاغي باندې برکت حاصله او الله به ته کوم له هغه فتح ورکوله. او دا غرنګي زاد المسير في علم التفسير د ابن جوزي تفسیر دی، هغه په دې آیت باندې لیکي اذا حضروا القتال قدموه بين ايديهم، چې کله به جنگ ته داخله کلاړه د تابوت په ویلو مخې ته به ځان نه کې خودو، يستنصرون به على عدوهم، او د الله نو په طلب د فتح کا او د مدد کا چې الله د دې تابوت کې چې د نکم سپراته دي مونږ ته پاغه باندې سره کې فتح راکې په دشمنانو باندې الله وتعالى فتح ورکوله. نو تابوت کې څو په انبیاء سره داغه سيزونو تعلق راغله. دا دعا ته شو په دې خبره چې د کم سیز نسبت د نبی سره راشي د ولی سره راشي په دغه سیز باندې برکت حاصلول، وایي زموږ خبره برکت حاصلول دا جایز دی. د دې دوه آیتونو نه په دې باندې استدلال کولای شي او دغه مفسرینو کړي دا کم چې به ذکر کړل. عربي چې هر تفسیر په دې دوه آیتونو باندې راغلی، عربي تفسیر چې مخکې نن 200 کال مخکې لیکل شوی تفسیری، هر یو تفسیر په دې آیت باندې مسله ذکر کړي چې د نبی د ولی په آثار باندې چې دا غسر د کم څه تعلق راغلی برکت حاصلول دا جایز دی. بعض خلک دې تشرک کوي، نو که شرک ورته وي بیا به د انبیاء سره چې کم مخکې ذکر کړل یا ورستو نور تفصیل لازم دا غسر بیا سکے. دا دوا دلیل شو د قران کریم د په دې مسله باندې چې تبرک حاصلول بیا آثار صالحین دا جایز دی. اوس احادیث مبارکه من په دې باب باندې ذکر کوي او ما ته توجه کوئ نو بیا ډېر راخی چې په خبره باندې پوهیږي. دعا ته ذکر شو، اوس احادیث په دې